اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زه د پاکستان مسلم لیگ صوبائی سینئر نائب صدر جناب انتخاب خان چمکنی ډیر زیات ممنون او مشکور یم چې زما غوندې ناچیز کس په درناوي کې دا یو پروګرام ارینج کو او د چمکنی ټي وي نن 29 جولای د چمکنی ټي وي سالګرا د هغه دا سالګرا په خپل د اجرا کې منعقد کو د ملګرو ته دعوت ورکو نو دې سره خبره کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تاسو ډیره مهرباني دي، الله مې زده وکړي تاسو زموږ دومره درناوی وکړي. تاسو شکریا چې تاسو ټایم راکو. من زموږ مولانا صاحب عبدالمتین صاحب موجود دی او زه شکریا په دې تاسو ادا کوم چې چمکني زموږ ټولو کلی دی او مونږ دا غواړو چې تاسو دا خدمت تاسو دا کار چې په 29 جولای 2019 شروع کړو نو نن 29 جولای 2020 کې د دې یو کال پوره شو او د یو کال کې موقع تل چې ستا په سلګونو تعداد کې ویډیوز راغل او هغه ویډیوز ستا ذاتي مفاد نه، ستاسو سیاسي مفاد نه، ستاسو بل څه مفاد نه، صرف د دې علاقې د دې وطن او د خاورې خدمت دپاره او هغه چې کوم زموږ مسلې دي که چا بجلي مسله راغې ده، که چا د سکول مسله راغلې ده، که چا د اوبو مسله راغلې ده، که د چا ګیس مسله راغې ده، که کرونا کې تا یو دغه خپل محنت وکړو، که دې نه علاوه کوم د دې علاقې داسې مسلې راغې دي، روجو کې تا پروګرامونه پیش کړل، تا چې د اسلامي پروګرامونه پیش کړل، تا چې کلي کې چا څه روجو کې تقسیم کړل، تا په هغې باندې پروګرامونه وکړو، ډاکومنټریز دې وکړل. نو موږ هم پکار دي چې ستا اسم نه دا خونږه لږ غونتې ستاینه ستا وکړه چې تا ته کم از کم دومره احساس وشي چې د دې کلي خلک هم تا سره مینه کوي، چې ته محنت کوې نو د خلکو هم تا سره مینه ده او موږ دا غواړو چې ته نور ښه طریقې سره او چې راتلونکي کال د خیر راځي نو تا ورکې ډېره ترقي کړي، تا سره چې دی نو هغه اکوپمنټ زیات شوي، تا سره ویکیبلري زیاته شوي، تا سره چې دی نو پاور او څومره چې ضروریات زندګي وي هغه زیات شوي چې ته زموږ د خلکو خدمت د دې علاقې خدمت داسې وکړي لکه څنګه د خپل کور کې. نو موږ خو ستا مبارکباد درکو او موږ دا وایو دعا کوو تا ته چې تا له الله کامیابي درکړي، ستا کامیابي د دې علاقې د ترقي او د خوشحالۍ کامیابي ده. ډېره مهرباني سر. مولانا عبدالمتین صاحب موجود دی موږ سره، هغوی نه هم په دې هکله خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی دا لومبۍ کلي ده زموږ د چمکني ټي وي جی. زه په دې موقع باندې اول خدای انتخاب خان چمکني صاحب شکریا ادا کوم او دا وینا کوم چې دا اهمیت محسوس کو او دغه پروګرام د ارینج ک پروګرام مو کو تراغي دعوت درک او په دې موقع باندې دا یوازې ستانه بلکې زم چې زموږ د ټولو د سوکنو د علاقې دا خوش قسمتي دی چې تاغونه بچي الله زموږ په دې کلی کې پیدا ک او هغه دې طرف ته توجه ورکا چې د کلی مسائل د کلی ضرورت د علاقې چې کوم مشکلات هغه متعلقه زه تر رسولو د پاره دغه میډیا دغه طریقه د استعمال کی دا یو اسانه او خیرسته طریقه ده متعلقه خلکو ته هغه ضرورت معلومه شي چې دې څه ضرورت دی او چې چا ضرورت دی هغه تم دا خبره تسلی وشي چې ان شاء الله العزیز په دې ته ذریعہ باندې وا زمونږ دا مسله چې متعلقه خلکو ته ورسیږي نو هغه به حل شي. زه په دې موقع دعا کوم د الله نه چې الله تعالی د ښه طریقه باندې د خدمت کولو د علاقې خیشته توفیق درکړي او خدای تاسو سره زموږ ټولو په دنیا او آخرت کامیاب وګرځي او تعالی د الله پاک داسې وسایل د خپل طرف نه د غیبونه هغه میسر کړي چې په دې مت کې په دې میدان کې کم تاسو تکالیفي چې هغه تکلیفونه خدای لري کړي. ولی خان چمکني صاحب زموږ ملګری هم دی، ما سره مختلف ډرامو او سټیج په حوالې سره ما سره ملګری پاتې شوی دی. سر ولی خان وای یو جهان مننه انیم سبحان وروره الله دې روغ جوړ خوشاله ساته. د چمکني ټي وي په شیشه باندې زما دا ټیم आवाज اوري ما ګوري هغوی ټولو ته زه ډېر د زړه د مینې نه او د زړه د تل نه د لوی اختر مبارکباد وایم او تر کوم حد پورې چې د نعمت سبحان د ډومبۍ کلیزې تعلق دی نو دا زمونږ د ټول کلي خوشحالي ده، دا د چمکني خوشحالي ده.
ځکه چې زمونږ هم دغه یو اواز دی چې چمکني ټي وي همارا اپنا ټي وي. چمکني زمونږ خپل ټي وي دی، نو چې کله زمونږ خپل ټي وي دی دا د چمکني هر ماشوم، د هر رور، د هر ځوان، د هر مشر، تقریبا دا زه دا ویلی شم چې دا د هر خور مور، خو دا زمونږ د هر کلیوال خپل ټي وي دی. نو زه نعمت صبح خان سره ټول سوکني ته هم په دې مبارکباد ورکوم چې نعمت صبح خان دا یو کال ډېر ښه مزل وکړه، او په دې لومړۍ کالیزې په موقع باندې زه هغې خلکو ته هم دا وایم چې نعمت صبح خان څنګه دوی وې، نو نعمت صبح خان ما سره د ډېرو وخت نه په ډېرو عجیب موقعو کې پاتې شوی دی، تقریبا د سټیج نه مو د ټي وي نه مو هغه وخت نه چې دې ډېر ورکوټ او زه کافي وخت خبرې دي. خو بهرحال د هغې وخت نه چې زه نعمت صبح خان ګورم دا کال مزل ډېر ښه وکړو، او زه پرې نه چې ټول کلی به پرې فخر کوي، دا یقینا چې د ټول سوکني فخر دی چې دا د کم مزل په کومه طریقه وکړه چې ډېر په محدود وسایلو کې چې د سره هېڅ وسایل نو د که ایون هغه موټر سایکل د کم یوز کړی دی نو هغه به هم د خپل یوز کړی. نو زه کم از کم دا وایم چې دا خلک هم موږ ټول نعمت صبح خان اپریشیټ کوو، سوکنی به هم اپریشیټ کوي، او دا ټول څومره چې د کتونکي دي، څومره چې د مینوال بار هم دي اپریشیټ کوي. مینوالو د انتخاب خان د حجرې نه او د هغې په وساطت سره زه خپل مینوالو ته، تاسو ټولو ته د چمکني ټي وي لومړۍ سالګرا مبارکبادي در کوم او د لوی اختر مبارکي هم. په دغه خبرو تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.